لیکن چې کله یو مسلمان نه ګناه وشي نن سبا نو هغه ګناه باندې پښمانه کېدل خو ډېر زیات لري خبر چې مونږ هغه ګناه مونږ ته ګناه نه ښکاري نو دا ډېر زیات لوی د الله نافرماني وي چې کله مونږ یو ګناه کې مبتلا شو او یو ګناه مونږ کوو او بیا هغه ګناه ته مونږ ګناه هم نه وایو زمونږ معاشره کې ډېر داسې عملونه وي ډېر داسې ګناهونه دي چې هغه مونږ کوو او هغې ته مونږ ګناه هم نه وایو کله چې یو انسان یو ګناه وکړي او دې دغه ګناه ته ګناه ووایي دې ته که 1% عذاب ملاویږي او بل طرف ته یو انسان یو ګناه وکړي او دغه ګناه ته ګناه نه وایي دغه انسان ته ډبل ګناهونه ملاویږي او عذاب به دې ته ملاویږي او بیا مونږ د ګناهونو نه ځان بالکل نه بچ کوو بعض ګناهونه داسې وي چې هغه د انسان په اختیار کې وي بعض ګناهونه داسې وي چې هغه باندې انسان قادر وي بعض ګناهونه داسې وي چې هغه انسان ته معلوم وي چې دا ګناه ده او بیا د دې باوجود انسان په هغه باندې طاقت او قدرت هم لري چې زه دا ګناه کوم بیا هم مونږ هغه ګناه نه ځان نه بچ کوو لکه مثال په تور باندې دا پنسه ښکته کول د دې ګیټو نه ښکته دا ډیر زیات لوی ګناه ده او زمونږ معاشره کې خاص کر نوجوانان ملګري هغه قصدن عمدن دغه پنسه دغه ګټین اخکته پرېږدي دا ډیر زیات لوی ګناه ده ما اسفل من الكعبين من الازار في النار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د کوم یو انسان دغه پنسه دومره اخکته وي چې دغه ګټه پکې پټ وي دغه انسان دغه خپې د جهنم کې به وي لکه یو معمولی عمل دی لکه چې موږ سوچ وکړو چې دومره ورکوټ عمل چې دا پنسه دا پرتګل موږ اوچت کو څه نقصان خو زمونږ نه کیږي کنه او کاخته وي څه فائدہ نه کیږي لیکن کاخته وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا په جهنم کې به وي لکه دا څومره معمولی یو کار دی او دی باندې عذاب څومره ډیر دی نو موږ ته پکار دي چې داسې ورکوټ ګناهونو ته موږ خیال وکړو او دغه ګناهونو نه موږ ځان وساتو